سفیان ثوری رحمت الله علیه دا یو لوی محدث تیر شوی او ډیر لوی سړی تیر شوی دا الله ډیر غټ ولی تیر شوی ډیر شان ولا الله رب العزت سفیان ثوری رحمت الله علیه ته ورکړو نو دا وایي وزه ورځ حج ته لاړم او حج وکړو نو طواف کې مې یو مرګره را سمرګره شو هغه ځانلو او زم ځانلو منو هغه سمرګره شو وې د دوانو انډوالي جوړه شولا نو یو ځای پکې راستو یو ځای مو خوراک کو ډېره ښه انډوالي زمونږ دوانو په حج کې جوړه شوه او یو ورځ ما ته وایي چې کله زه مړ شوم نو سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي ما ته وایي ماله به په خپله باندې غسل راکړي وایي او بیا به ما باندې خپله جنازه وکړي او بیا به ما په خپل لاس باندې قبر لویسي او په خپل لاس باندې به ما په الله باندې وسپاري او بیا چې کله خلک زما نه راشي نو زما قبر ته لږ ساعت به کښېني راځي به نه نو سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي وایي بس اچانک بیمار شو او داسې بیماری ورته ولګېده چې هغه بیماری کې دا مړ شو نو زما ورسره حج کې ډېر ښه تعلق جوړ شوی نو ما د ده وصیت مطابق د ده نصیحت په مطابق باندې ما دله غسل ورکوی او بیا مې په جنازه وکړه وایي په خپل لاس مې ولا کفن ورکو او په خپل لاس باندې ما دا قبر کې کوز کو او په خپل لاس باندې مې وسپارو او چې کله مې په خاورې واچولې وایي ټول خلک ترې لاړې وایي زه ده ما ته وصیت کړی چې زما قبر سره به ته کښېنې راځې به نه وایي لږ ساعت د ده قبر سره زه کښېناستم سفیان ثوری وایي ما دا خپل ملګری په قبر کې کېښوستو خښ مې کو خاوره مې پې واچوله او بیا مې پې خوا سره قلارې کېناستم لږ ساعت دپاره ځکه د هغه وصیت کړی چې کله ما خښ کې نو ما نه به نه خوځېږي وایي زه د هغه خوا سه کېناستم په دې ناسته کې زما سترګې پټې شي اوده شو خو ډېر د الله ولي سفیان ثوری رحمت الله وایي چې خوب مې ولیدو په دې لږ ساعت کې ما خوب ولیدو او خوب مې داسې ولیدو چې دقه ملګری په خوب کښېنم چې دا کم وفات شوی او ما اوس ښخ کو و یو ښایسته چمن دی په هغې کې ګرځي ناست دی او تک سپین لباس یې اچولی دی او ډېر زیات خوشحاله دی وایي ما دې تپوس وکړو چې ته څومره ښایسته باغ کې ګرځې څومره ښایسته لباس دې اچولی او څومره خوشحاله نو یې ما ته وایي دغه ملګری چې زه اوس لاړ شه دې ځای نه او تا ته مې اوس ضرورت نشته زه لاړ شه وایي ما ورته وویلې چې ته ولې دومره خوشحاله یې وایي زه خو الله رب العزت وبخلم وایي ما ته تپوس وکړو په څه باندې وبخلې چې ته لا موږ ښخ کړی هم نه یي او زه لا ستا خوا څه ناست یم او دومره زر الله رب العزت ته وبخلې وایي ما خو ډېرې عملونه کړي دي خو زه الله رب العزت په یو عمل باندې بخلی ما و چې کله نه زه بالغ شوی ما او کله نه ما هوش سنبال کړی دی د هغه ورځې نه زه د رمضان المبارک د روژو نه پس دا د شوال دا شپږ روژې نیسم او تر اوسه پورې نیسم نو چې کله الله رب العزت ته مخامخ شوم وایي زه په دغه شپږ روژو باندې مې بخلی زه جنت ته ځم څومره رکوټ عمل ښکاري لیکن د دې اجر دومره لوی دی دومره غټ دی نو سفیان ثوری رحمت الله علیه خو غټ ولی و هغه ته به کشف کېدو د هغه خپل کراماتو هغه له الله لوی شان ورکړی و هغه وایي چې دا مې ولیدل د ده دا خبرې مې واورېدې چې په دومره رکوټ عمل باندې الله رب العزت دومره فورا وبخلي او دومره لویه درجه الله رب العزت درکړله نو دا الله رب العزت په رکوټ عمل باندې انسان بخي او پر کوټي عمل باندې په غټه نیکي چې هغه کمزوري وګڼي وړه ګناه هغه ډېره وړه ګڼي دا خو وړه ګناه ده هغه وړه ګناه د انسان د جهنم د تلو ذریعه جوړیږي او یو وړه نیکي داسې وي
چې د په نزدیک خدا ډېره وړه وي خو دنه په اخلاص باندې وشي د الله د خوف د وجې نه وشي بس دغه وړلې کوي باندې الله رب العزت د بخشش کوي